او په ژوند مې دغه حال دی پس له مرګ به مې څه حال وي په ژوند مې دغه حال دی پس له مرګ به مې څه حال وي خپلوان رانه پردي شول پردي نه وینم په سترګو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. امید لرم چې ټول به روغ جوړې او د صحت په جمع به ملګرو کې په اطلاع مر سره ناست د کورمي یو خسته شاعر منتظر بای نه به شعرونه او غزل هم ورو او د سره ادبي پښتني هم کو نو ټول ناول منتظر بای په خپل پروګرام کې درته هر کله او سلامونه وای. ډیره مننه. السلام علیکم ټول ملګرو ته سلام یم او د ټولو خیر او خیرات غواړم. مننه. منتظر بای درته چې ژوند مسنګ تیری. الحمدلله دی الله تعالی احسان دی ډېر ښکلی ژوند تیریږي ښه زندګي تیریږي. منتظر بای لکه شعر و شاعري د آغاز مې دا کوم سن نه کړی؟ یاره د شعر شاعري آغاز خو مو غالبا د 2008 نه کړی دی. د 2008 نه مو شعر شاعري شروع کړی ده اوسه پورې کې لګیا یو. منتظر بای لکه پروګرام به هم مخکې وړو خو که څه شعر غزل وي او ټول ناول زموږ د مینوالو ته ډالۍ کې نه ډېره به ښه وي. ویلې نه خامخا ډالۍ کوو به او یو غزل دی بس دی د مړو په قطار کې مې نامه ولیکئ. بس دی د مړو په قطار کې مې نامه ولیکئ منصوري کار کوم په دار کې مې نامه ولیکئ او په کومه لار کې چې بمونه او اورونه اوري په کومه لار کې چې بمونه او اورونه اوري په هغه لار ځم هغه لار کې مې نامه ولیکئ په کومه لار کې چې بمونه او اورونه اوري په هغه لار ځم هغه لار کې مې نامه ولیکئ. بیا نه څپلۍ په پښو کوم او نه ټوپۍ په سر ږدم بیا نه څپلۍ په پښو کوم او نه ټوپۍ په سر ږدم د لیونیانو په کردار کې مې نامه ولیکئ او زه د خپل مات زړه جوړوم او بیا جوړ زړه ماتوم. زه د خپل مات زړه جوړوم او بیا جوړ زړه ماتوم ملګرو بس په دې کردار کې مې نامه ولیکئ او چې په کوم ښار کې دا سرونه او تنې خرڅیږي چې په کوم ښار کې دا سرونه او تنې خرڅیږي ما هلته یوسئ هغې ښار کې مې نامه ولیکئ او چې مې د کلي ځوانان پیغلې هم شهید یادوي چې مې د کلي ځوانان پیغلې هم شهید یادوي د ګودر غاړې په چنار کې مې نامه ولیکئ او زه منتظر د ابراهیم تاریخ ته رنګ ورکوم. مسلمه زه منتظر د ابراهیم تاریخ ته رنګ ورکوم او غوښې وروړم په انګار کې مې نامه ولیکئ. مننه منتظر بای. دا راته وایي چې زیات کار مو په څه شو کړی دی هغه په غزل باندې شعر باندې که نظم باندې؟ یاره مو خو اکثر کور په صوفیانه کلام باندې او په نظمونو باندې کړی دی. نظمونه مې یعنې زیات جوړ کړي دي. منتظر بای که څه نظم وي هغه زموږ د مینوالو ته شریک کړو ډېره به ښه وي. او یو بل نظم دی تاسو ملګرو سره شریکوم. د شونډو حال ستایل ضمیر اجازه نه راکوي د شونډو حال ستایل ضمیر اجازه نه راکوي د یار رخسار ښکلول پیر اجازه نه راکوي او ځکه د تور اوربل د زلفو په ارمان نه یمه ځکه د تور اوربل د زلفو په ارمان نه یمه د دغه وخت دا سخت زنځیر اجازه نه راکوي. ووایا څنګه د هندو سره دوستي وکړمه ووایا څنګه د هندو سره دوستي وکړمه دا زورېدلی سور کشمیر اجازه نه راکوي او زړګی مې نه غواړي چې غرب ته پکې ځای ورکړمه زړګی مې نه غواړي چې غرب ته پکې ځای ورکړمه
سپینغر شمشاد او لوړ پمیر اجازه نه راکوي. د اوو بندو دروازو شاته یې هم نه کوم. د اوو بندو دروازو شاته یې هم نه کوم. نکړم ګناه د پلار تصویر اجازه نه راکوي. او کولی نشم چې د یورپ په تهذیب مین شم. کولی نشم چې د یورپ په تهذیب مین شم. یمه پښتون بری صغیر اجازه نه راکوي. او زه منتظر له خدایه پرته چاته سر نه کږدم. زه منتظر له خدایه پرته چاته سر نه کږدم. او ټیټېدای نشم د ملا تیر اجازه نه راکوي. مننه. منتظر به په مننه خورنه نه خلاصېږي. د ډېر لرې نه راغلي او که څه کلام یې د سره هغه هم ورته شریک نو موږ مېرول به ډېر خوشحال شي. خامخا یې وایي یا خامخا به ځکه یې چې زموږ مینوال هم دا وینا کړې وه چې تاسو د شعر او د شاعري پروګرامونه هم وکړو نو موږ په ډېرو تکلیفو سره ریاضت کړې نو خامخا څه د سره وي هغه به هم ورته ډلېږي. یو بل غزل دی. مونږ د زلفو په تار مینه د رباب نه کوو. مونږ د زلفو په تار مینه د رباب نه کوو. عشق پرست یو خو کارونه د عذاب نه کوو. مونږ صوفیان یو صوفیانه زندگی خوند راکوي. مونږ صوفیان یو صوفیانه زندگی خوند راکوي. مونږ ستایل د لوپټې او د نقاب نه کوو. بالا مزل مو کړی ستړي سکی دلته راغلو. بالا مزل مو کړی ستړي سکی دلته راغلو. یخې اوبه غواړو غوښتنه د شراب نه کوو. او مالداره یو خو عاجزۍ تر دغه ځایه راوړو. مالداره یو خو عاجزۍ تر دغه ځایه راوړو. وچه ډوډۍ خورو خوراکونه د کباب نه کوو. او مسلمانان یو مسلمان بې ګناه نه مړه کوو. مسلمانان یو مسلمان بې ګناه نه مړه کوو. مونږه د هیچا قتل هم بې له کتاب نه کوو. او ای منتظره وخت به راشي بیا به وکړو حساب. ای منتظره وخت به راشي بیا به وکړو حساب. خو اوس د خپلو وینو چا سره حساب نه کوو. مننه. ډېره مننه منتظر بای. او پروګرام به مخکې هم وړو خو که څه داسې نوی کلام چې هغه تاسو لیکلی وي او نور چاته مو نه ویلی نو هغه نوی کلام که څه درسره وي که هغه زموږ د مینوالو ته شریک کړو نو ډېره به ښه یو بل غزل دی. وایي چې ګیله ذکر درومي چې بس یو ځل لیونه یم. ګیله ذکر درومي چې بس یو ځل لیونه یم. د ځان په شانتې بل لیونی نه وینم په سترګو. او دا شونډې مې لس دولس ځایه غوڅې په ازغو شوې. دا شونډې مې لس دولس ځایه غوڅې په ازغو شوې. ګلونه ښکلومه ازغي نه وینم په سترګو. او په ژوند مې دغه حال دی پس له مرګ به مې څه حال وي. په ژوند مې دغه حال دی پس له مرګ به مې څه حال وي. خپلوان رانه پردي شول پردي نه وینم په سترګو. او په ژوند مې دغه حال دی پس له مرګ به مې څه حال وي. خپلوان رانه پردي شول پردي نه وینم په سترګو. او په دغه انقلاب کې مې د مور دیدن ونه کړو. په دغه انقلاب کې مې د مور دیدن ونه کړو. دې ستړي ژوندانه کې بچي نه وینم په سترګو. او د پورې غره لمن مې کاڼی کاڼی پسې چڼ کړو. د پورې غره لمن مې کاڼی کاڼی پسې چڼ کړو. بس خړې خاورې وینم غمي نه وینم په سترګو. ملنګ یمه ګرځېږمه په شهر نپرسان کې. ملنګ یمه ګرځېږمه په شهر نپرسان کې. تپوس مې نه کړي څوک تسلي نه وینم په سترګو. ملنګ یمه ګرځېږمه په شهر نپرسان کې. تپوس مې نه کړي څوک تسلي نه راځي په سترګو. تمام ژوندون کړو ما منتظر تیر په خړ خزان کې.
تمام ژوندون کړو ما منتظر تیر په خړ خزان کې دا دشتې لټومه سپرلي نه وینم په سترګو. ډېره مننه کوم. مننه منتظر بای. پروګرام به بس ختم کوو هم، هو که په اخره کې څه شعرونه وي هغه ورته ډالۍ کې نو ډېره به ښه وي. د یو غزل دی د مجاز په طور تاسو سره شریکوم. دا د اسلم بای په فرمایش وایي چې دستا په شانتې مار لره لړم ته ضرورت شته. دستا په شانتې مار لره لړم ته ضرورت شته، که چېرته اصلاح نشوي نو یو دم ته ضرورت شته. د هجر په لامبو سوي زخمونه مې تازه دي. د هجر په لامبو سوي زخمونه مې تازه دي، جانانه د وصال یوه ملهم ته ضرورت شته. متل دی چې هوښیار ته اشاره قدرې کفي ده. متل دی چې هوښیار ته اشاره قدرې کفي ده، نه نا ته ضرورت شته نه قسم ته ضرورت شته. د ستړي ستړي ژوند دې ستړو ستړو کړاوو کې د ستړي ستړي ژوند دې ستړو ستړو کړاوو کې ډېر ستړی یم خالقه ستا کرم ته ضرورت شته. او منزل مې دی ډېر لرې لږ مزل رسره وکړه. منزل مې دی ډېر لرې لږ مزل رسره وکړه، بس نور یم رسېدلی یو قدم ته ضرورت شته. او پوښتنه رانه مه کړئ که زه ویر کړم که ژړېږم. پوښتنه رانه مه کړئ که زه ویر کړم که ژړېږم، ما پرېږدوئ ملګرو لږ متم ته ضرورت شته. او دستا جفا ستم ما منتظر لره مرګی دی. دستا جفا ستم ما منتظر لره مرګی دی، جانانه نه ټوپک نه ایټم بم ته ضرورت شته. مننه کوم. مننه منتظر بای. د وخت راکولو مو یو جهان مننه. او څومره هم مینوال دی، امید لرم چې د پروګرام به ستاسو ډېر خوښ شوی. پروګرام د سره مخکې شیر کو څومره هم زموږ مینوال دي هغه هم دینه خوند واخلي. څومره هم مسافرونه دي، صرف د پروګرام موږ د مسافرو دپاره جوړ کړی دی. او دینه علاوه تاسو ته په سکرین باندې د مو د واتساپ نمبر هم لیدلی شي. څومره هم کورمې کې ښایسته ښایسته شعرون دي هغه موږ سره رابطه کولی شو. انشاءالله هغو سره به موږ خپل پروګرامونه ریکارډ کوو او په د خپل سکرین په شیشې به تاسو ته ښیو. نو ما ته اسلم رسره ناست دی، سید انور بای دی او ما ته منتظر بای ته راکو اجازت د لوی الله په امان.